چې د سهار لمونځ په کوم کور کې قضا کیږي الله رب العزت دغه کور ته 3 آفات متوجه کی د خاندان ته الله رب العزت 3 آفات متوجه کی یو آفت دا ده الله رب العزت په دغه کور باندې په دغه خاندان باندې الله مسکینی راولي الله همیشه دی بل محتاج ګرځي هر وخت لپاره دی له احتیاج غني خطلې هر وخت دی احتیاج منی خلکو ته احتیاج لري نن دی الله فضل وکړي په یو کور کې 15 کسان لګیاوي دغه دنیا چې دای په ګټلو باندې ستړی سي په دې دنیا پسې ډېر لري سفرونه کوي خو لیکن بیا هم د یو نه دوکیږي هغه وجه دا وي چې د په کور کې لمانځه کس موجود ده چې د سهار لمونځ په کور کې قضا کیږي ځکه الله رب العزت د ده په هغه روزي کې د ده په هغه نفقه کې الله رب العزت برکت نه ورته اچوي دوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په کوم کور کې د سهار لمونځ قضا کیږي الله رب العزت چې دوم آفت دغه کور ته راولي خدای پاک کور ته بې اتفاقي راولي په دغه کور کې شپه او ورځ جنګونه وي په دغه کور کې شپه او ورځ کم ده په جنجال باندې دا د خپل کور ول سره اخته وي که نن موږ او تاسې پام کړی وي په هر کور کې نن جنګونه دي په هر کور کې نن پریشانۍ دي په هر کور کې نن خفګان ده نن ورور له وروره جخه مرور ده نن پلار له زویه جخه مرور ده نن میړه له ښځې جخه مرور ده نن عزیز له عزیزه جخه مرور ده نن ګاونډي له ګاونډي جخه مرور ده دا یو شی نه له اسمان جخه یوه ټکه نه ده راولېدلې ته په دا خپل ځان کې دا خپل کور کې داسې سوچ وکوه چې آیا د ما په کور کې یو داسې کس ته چې هغه د سهار لمونځ قضا کوي نو دا د پیغمبر علیه السلام فرمان ده چې په کوم کور کې لمونځ قضا کیږي الله رب العزت په دغه کور باندې بې اتفاقي راولي بیا دغه د بې لمانځه انسان له وجې چې کومه بې اتفاقي راسي دا بیا قدرتي کیسه ده دا نه بیا په ملا باندې سمیږي دا نه بیا په تعویض باندې سمیږي دا نه بیا په زیارت باندې سمیږي دا نه په بل عمل باندې سمیږي تر هغه وخته پورې چې الله رب العزت ته یې په اخلاص باندې توبه نه وي کښلې او هغه لمونځونه چې کوم یې قضا کړي وي چې هغه یې بیا دواره بېرته راګرځولي نه وي دا د لمانځه قضایي د روزې قضایي د حج قضایي دا ټول چې کوم دي داسې توبه باندې نه ماتېږي چې انسان لمونځ قضا کړی وي او دا یې وایي چې بس خدای پاکه توبه مې د نور باندې لمونځ نه قضا کومه دا کتابي مسله ده دغه انسان توبه هم نه قبلېږي چې لمونځ یې قضا کړی بیا په توبه باندې دا خپل لمونځ راګرځوي یو وارې به لمونځ راګرځوي د هغه څخه بعد به بیا الله ته یې چې خدایه اوس مې توبه درله دې څخه بعد به بیا لمونځ نه قضا کوم او درېیم نقصان چې څوک د سهار لمونځ قضا کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو لمونځ یې قضا کو الله رب العزت یوه حصه د ایمان دې د له زړه څخه والوځوي چې بیا بل لمونځ قضا کړي بله حصه د ایمان له زړه څخه والوځول سي چې بیا بل لمونځ قضا کړي بله حصه یې د ایمان له زړه څخه والوځول سي حتی د زړه یې ټول له ایمانه څخه خالص بیا نو دی په معاشره کې ګرځي په انسانانو کې ګرځي زه مسلمان یم الحمدلله ما د خدای ایمان را کړی ده ته په دا خپل ایمان باندې خبر یې د تا خو دا خپل ایمان هغه شیرین ایمان هغه نوراني صفت دا خو تا په خپله د قضا لمانځه له وجې څخه له خپل زړه څخه ایستلی ده الله دې موږ او تاسې په حال باندې رحم وکړي دغه انسان له دنیا څخه رخصتېږي د ده په زړه کې د یوې سپلنې د دانې غوندې ایمان نه پاته سوی نن الله دې فضل وکړي د موږ او تاسې کم نوجوانانه طبقه ده دغه نورې قضایي خو خامخا کوي خو د سهار قضایي یاره انشاءالله زه یم که پنځم کور نه و په شپږم کور کې به خامخا داسې کس موجود دی سهار لمونځ نه کوي اوس دغه کور چې د ده په کور کې د سهار لمونځ قضا کېږي او د ده په کور کې بیا جنګونه وي د ده په کور کې بې اتفاقي وي د ده په کور باندې مسکینت وي د ده په عبادت کې خوند نه وي دی بیا ګیلې له بل چا جغفي دا ولې ماته راپېښېږي د ما په کور کې ولې دومره اختلافات دي اوس که یو بل نوم هم بیا زده کړی یعنې موږ په کور باندې کوډې سوي د جادو سوی قسم په بالله که لا کوډې وي قسم ده کې لا جادو وي و یو شاز و نادر به خامخا موجود وي د تا لوی مرض چې کم ده
چې تا د کور دپاره لو سبب د بې اتفاقي چې کوم ده هغه دا ده چې تا په کور کې د سهار لمونځ قضا کېږي ځکه الله رب العزت د تا په کور باندې داسې بې اتفاقي او داسې مسکینت راوستی ده. عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه هغه په خپل کتاب کې لیکي چې د یوه بې لمانځه انسان له وجې څخه چې په کوم کور کې په کوم کلي کې یو بې لمانځه انسان وي الله رب العزت 40 کورونه ورسره خوروي. او عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه هغه ذکر کوي په خپل کتاب کې چې کوم بې نمازه انسان وي چې د خدای پاک د عظیمه فریضه چې لمونځ ده دغه دی قصدن قضا کوي دی یایي چې دا باید د مسلمانانو په اجره کې نسي شخ دا چیرې د هندوانو د عیسایانو د یهودیانو په اجره کې شخ وي. نن موږ او تاسې په رڼو سترګو خپل کور کې ګورو د ما زوی ده د ما ورور ده هغه لمونځ قضا کوي خو لیکن زه څه نه ورته یایم ولې خالي دا یم بس ما خپل وس ورباندې کړی ده. ګوره له علماو څخه پوښتنه وکوئ د موږ چې کومې فقهي کتاب فتاواوې دي هغه لیکي چې که په یو کور کې د یو چا بچی لمونځ قصدن قضا کوي له هر عالي مجلس پوښتنه کوي جنوي کوي چې کوم کور کې یو د چا بچی وي او لمونځ قصدن قضا کوي دغه پلار دغه مشر ورور په دې باندې دا فرض او لازم ده چې دا به په دې لمانځه باندې مامور کوي په هره طریقه باندې چې خامخا به لمونځ ورباندې کوي حتی که بیا چیرې نه کېدو او بیخي یې نه کوو نه یې منله یا بیا دغه پلار او دغه مشر ورور ته په دغه کور کې استوګنه دا حرام داسې کوي بیا به له دغه کوره څخه دا پلار اجرت کوي بیا به له دغه کوره څخه دا مشر ورور اجرت کوي ځکه د تا په کور کې د الله نافرماني کېږي په دغه کور باندې چې د تا په کور کې د الله نافرماني کېږي د الله عظیمه فریضه ده چې لمونځ ده هغه قضا کېږي په دې باندې د الله رب العزت قهر د الله غضب په دې کور باندې اوري نو ته له دې کوره څخه خپل ځان وباسه. که تا چیرې له دغه کوره څخه ځان ونه ایست او په دې کور کې د ګډه استوګنه ورسره کوله د قیامت په ورځ به الله رب العزت